الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درنتو للحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. پرون موږ وضاحت کړو سم مبادیات ذکر شوی، مقدمه کې څه خبرې شوی. موږ اکثر د فلسفو اقوال پیش کوو د دې لپاره چې ملحدین موږ سره قرآن او حدیث نه مني، نو موږ هم د دوی په ژبه کې دوی له جواب ورکوو. نن د مقدمه څه بعضې خبرې موږ بیانوو چې اسلام او جدید ساينس. مولوی صاحب عبارت شروع کړو، رسته کتاب کې موجود. بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام او جدید ساينس. د بعثت نبی صلی الله علیه وسلم نه مخکې په ټوله دنیا کې جهالت، ناخواندگی موجود و. هر طرف ته ظلم، ستم، جبر، تشدد، وحشت او بربریت عام و. کفر او الحاد ټول عالم په تاریکی کې پټ کړی و. د عربو حالت د ټول نه زیات خراب و. د عرب په معاشره کې جهالت او نفس پرستی په وجه د ټول نه زیات د اخلاقو نه لاندې ژوند کولو، شراب څښل، د ښځو رقصونه کول، د ژوندو اولا انسان په خپل ژوندي اولاد خخول، د دنه بلاندې او معاشره څومره په کمزوري کې بشمار ښځې کول، د پلار د مرګ نه وروسته د خپل میرنه مور سره به څه کول، واده به کو، په کمزورو باندې ظلم کول، بې ګناه انسانان قتل کول، لوټ مار کول. کومه ښځه به چې کونډه شوه، تاسو حدیث مبارک غټه دور هم کړی ماشاءالله. مسلم کې ذکر دی که بخاري کې چې هغه یو کال بعد عدت و بیا به چې راووتل، هغه نه بیا دومره بوی ختلو چې هغه کم څاروی به ورسره ټچ کړه، د هغه د بوی د وجې څه شو، مړه به شو. واقعیت مخکې تېر شوي دي مولوي صاحبانو. یو کال بعد عدت تېره و، د سره به د انسانانو غونته کې سلوک نه کوو، او دې سره ټوله دنیا د جهالت په تیارو کې پرته وه. انسانیت ته د یو داسې هستۍ ضرورت و چې ټول انسانیت د جهالت د تیارو نه را بهر کړي. مولوي صاحبانو، الله تعالی په ټول انسانیت باندې لوی احسان وکړو. نبی علیه السلام د ټول انسانیت لپاره د یو معلم په حیثیت سره راولېږلو. کله چې د نبی علیه السلام بعثت وشو مولوي صاحبانو، نو عیسایت دا په رهبانیت کې ډوب و. عیسایان وایي چې ته څونه ناولې ګرځېږې، ته څونه جاهلې، ته څونه څه شی، د دنیا نه تارکو دنیا نو ته به کامیابې. وروسته په ټول واقعیات ذکر دي. او یهودیت په ګمراهۍ کې اخته او افلاطونیت چې دا د عیش او د عیش او عشرت کې مولوي صاحبانو دوی موجود و، او دوی په دې کې اخته و. په دې وخت کې د اسلام ظهور شو او هر یو انسان ته د خپل مقام تعین وکړو. نبی علیه السلام څه فرمایي؟ زه څه دپاره مبعوث شویم؟ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. زه خو د اخلاقو پوره کولو دپاره الله را لېږلی یم چې هغه نه ټوله معاشره څه وه، محرومه وه د هغه اخلاقو نه. مولوي صاحب مخکې عبارت وایي. او هر یو انسان ته د خپل مقام تعیین وکړو، د دنیا او د آخرت د علومو دروازې او د نوې انسانیت لپاره خلاصې کړي، او د ساینس د ترقۍ لاره یې ورته معلومه کړه. مولوي صاحبانو، که چېرې د اسلام د آیات ساتئ، د اسلام د علم سره دا مینه نه وی، نن چې دا ساینسدانان څومره ترقي دوی کړي، دوی به اوس هم محروم وي. وروسته ټول عبارتونه را روان دي په دې خبره باندې. زه به ډېر تفصیل ځان نه کوم چې کتاب مخکې ورسو، کتاب ډېر دی. اسلام انسان ته د ربانیت په ځای د علم حاصلولو ټولې طریقې بیان کړي. که چېرته اسلام د علم د ترقۍ لپاره لاره نه وي برابره کړې، نو انسان به هېڅکله داسې د ساینس په علم کې ترقي نه وي کړې. اسلام د انسانیت د خواهشاتو سمت بدل کړو او د موجوده تجرباتي ساینس بنیاد کې اوسو. اسلام د مناظر فطرت مولوي صاحبانو د مطالعې دعوت ورکوي، او انسان ته د دې وضاحت کوي چې په دې کائنات کې د الله تعالی قدرت او نشانات تلاش کړه. بسم الله سورة بقرہ آیات نمبر 164. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. یقینا د اسمانو او د ځمکې په پیدا کولو کې او د شپې او د ورځې په بدلېدو کې او په هغې بیړو کې چې په سمندر کې جازونه بیړۍ چې په دې سمندرونو کې چلیږي مولوي صاحبانو، هغه سره روان کړي وي چې خلکو ته نفع رسوي، او په هغه څه کې چې الله له اسمانه باران راورولي دي، کوم چې باران دی اوبه دي، نو په دې سره به ځمکه د هغې د مړه کېدو وچېدو نه پس ژوندی کړه، او په دې کې هر قسمه خوځنده ګرځېدونکي څیزونه مولوي صاحبانو خواره کړل، او د بادونو ګرځولو را ګرځولو کې، او په هغې په ورځ کې چې د اسمان او د ځمکې په منځ کې مسخر کړی شوي ده، خامخا هغه د قوم دپاره نښې دي چې عقلمند وي. دې کې سوچ او فکر وکړي چې د هر څه خود به خود نشي کېدلی. مولوي صاحبانو، په ټنونه داسې حیوانات پکې موجود دي چې په یو وخت کې په ټنونو خوراکونه کوي، دوی له دا خوراکونه میلاویږي. او دا ته سوچ وکړه
یو لوی دنیا د مولوي صاحبانو په سمندرونو کې نبی علیه السلام د هر قسم علم د حاصلول لپاره مسلمانانو ته تاکید کړی دی. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب حدثنا عبد الله بن نمير عن ابراهيم بن الفضل عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمه الحكمه الضاله المؤمن حيثما وجدها فهو احق بها فهو احق بها. مولوي صاحبانو دا علم حکمت دا شتمنی د مؤمن دا د لاس نه وتلې شتمنی چې چرته وي حاصلولې شي تاسو څه کوي مولوي صاحبانو هغه حاصله کو دا زیات حقدار دی. څوک مؤمن مسلمان او کړي و موږ چې کله سو زمونږه اندلس پین باندې چې کله زمونږه حکومت روسته ټول عبارتونه را روان دي زمونږه زنانه ما وخت تعلیم یافته زنانو په خپل مکتبې لرلې دا موږ نه وایو دا مورخین کم چې هغه مورخین چې کوم معتبر دي هغه کتابونه موجود دي هغه بدا خبرې لیکلي دي مولوي صاحبانو. انا انس بن مالک دا څه بل حدیث مبارک دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم. دا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې علم حاصل هر انسان باندې فرض دي. الله تعالی د نبی علیه السلام په ذریعہ انسانیت ته ثابت حیات دا خو زمونږ د محبوب اقوال دي. زه من د تکلشي د موږ له موسی علیه السلام نه ثابت کی په بایبل کې دوی د تکلشي د عیسایان دوی د عیسی علیه السلام نه یو قول ثابت کی چاغه ویل چې تاسو علم حاصل کړئ. تر دې پورې خو عیسی علیه السلام بارکه به يهوديانو په بده باندې اعتراضات کول چې ته دوه کسان ورته راشي وي حضرت دا د دوی اقوال دي. عیسی علیه السلام ته د ټولو نه الله ډېر علم ورکړی دی خو د دوی اقوال د ذکر کوم. عیسی علیه السلام ته دوه کسان راشي وي ته موږ ته وایي زمونږ میراث تقسیم کا. عیسی علیه السلام ورته وایي زه قاضي خو نه یم چې زه به تاسو ته میراث تقسیموم. نو دا خو د دوی د پیغمبر په باره کې دا تعلیمات ذکر کړي دي. د هغه تعلیمات دوی سره نشته یو زمونږ د پیغمبر تعلیمات دي چې موږ ته وایي چې تاسو وکړئ تاسو علم حاصل کړئ مولوي صاحبانو. اوس که دلته په دې ټاپک باندې راځم نو مانه دا موضوع به پاتې شي نو بس مختصر مې لدونه ویل چې الحمدلله زمونږ د پیغمبر اقوال په هر شوبه کې موږ ته موجود دي. موږ ټول عیسایانو ته چیلنج ورکو يهوديانو ته هدومت والا چې دوی د خپل مشر نه باندې د مذهب نه دي دوی موږ له داسې اقوال ثابت کی کوم چې موږ سره په صحیح سند او پروف سره موجود دي مولوي صاحبانو. کوم چې د بنینو انسان د فلاحدارین لپاره ضروری ده اسلام چې څنګه د آخرت د فلاح او د کامیابی تدبیرونه ښودلي دي هم هغه شانی انسان ته د دنیا د کامیابی اصول هم بیان کړي دي. په اسلامي ژوند کې همیشه د دنیا او آخرت د کامیابی اصول بیان شي. اس کله موږ لګور رهبانیت ولا موږ نه یو کنه کله چې تبوک په موقع باندې صحابه کرام واپس راتلو داسې مقام باندې ورسېدل چې ډېر ښایسته مقام و چې د الله رسول اجازه راځل ته پاتې شو د الله محبوب ورته سوی لا رهبانیت فی الاسلام رهبانیت په اسلام موږ له خو د دنیا موږ د لاره ښودلې ده چې تاسو به څه کوئ کاروبار به څنګه کوئ. امام محمد رحمت الله علیه نه چې چا تپوس وکړي چې حضرت تا په تصوف کې یو کتاب نه دی کړی کتاب البیوع ټول د تصوف بنیاد دی ستا چې کاروبار په صحیح طریقې شو ته په تصوف کې ته څه وګرځېدې لوی شخصیت وګرځېدې. دا د اسلام خصوصیت دی چې موږ له د دنیا د ترقۍ لارې ښودلې دي مولوي صاحبانو. د حقایقو نه دا خبره ثابته ده چې اسلام تعلیمات د جدید ساینس لپاره د ملا د هډوکي په شان دی د جدید ساینس لپاره د اسلام تعلیمات د ملا د هډوکي حیثیت لري. که د څوک مني او کنه مني دا خو زمنګ د مشرانو په کتابونو باندې دوی تحقیقونه کوي بر روان دي ورو هغه مخکې کلونو کې یو متل کړو بیا را پسې مړه د خلکو به ټلیفون نه کول ما لکه دا اوس چلې او دا بعضې خلکو بیا سي بس موږ ته ګوري چې اوس کوم ځای کې به دا اوس یو متل مشهور یو قوم باره کې خلک یې ووینو نو بیا خو دا خلک نه پرېږدي تر څو پورې کور ته نه تښتولې مولوي صاحبانو ګزاره کوو. ځکه هغه وخت چې ټول مغرب په تیارو کې پروت د مسلمانانو په ملکونو کې به رڼاګانې بلیدلې. تاریخ په دې خبره ګواه دی چې کله نه د مغربي نه دنیا ترقي شروع کړې ده دا د اسلام نه زده کړې ده. دین اسلام یو مکمل تهذیب ساز مذهب دی. دین اسلام چې کوم ځای ته لاړ شي خپل تهذیب پیدا کوي. د دې غټې وجې دي اسلام یو تهذیب ساز مذهب دی. دلته خو زمونږ په معاشره کې د عربی کلچر نشته او عربي لیکن لاس ته اوس د شي ملکونو ته لاړ شي هغوی عربي داسې وایي لکه څنګه چې خپله مورنۍ ژبه وایي. عربي کوم ملکونو ته چې مسلمانان ورسېدل هلته هغه عربي ژبه د هغوی په ژبو باندې غالبه وګرځېدله مولوي صاحبانو. او خپل د اسلام چې کوم هغه رسم رواج دی د اسلام چې کوم ثقافت دی هغه د هغوی په معاشرو باندې څه شو غالب شو. همدا وجه ده چې کوم مفتوحه ممالکو عربي ژبه په هغه علاقو کې د هغوی په ژبو باندې غالبه شوه او په هر ځای کې رایج الوقت وګرځېدل او خپل ځان یې په خلکو باندې ومنلو مولوي صاحبانو. دا د خصوصیات دي
دا په زرهاو دا خصوصیات خو موږ سره په مختصر راغستې دي چې مقدمه د موږ مخکې ځان بل مقصد ته رسوو. اسلام همیشه په ټوله معاشره کې علم خور کړی دی او د علم فضایل بیان کړي دي او د دې په مقابله کې عیسائی پادریانو ټول عمر د علم په دشمنۍ کې تیر کړی دی. ټول عمر د علم په دشمنۍ کې د پادریانو تیر کړی دی چې کوم فلسفي به راپاسېدو او هغه به ورته کومه تجربه کول او یا به د ساینس مشاهدات کول بیا به د څه کول دوی به فتوا ولګول او ته بدعتي او بیا به څه کو دا به دغه تر دې پورې چې دوی به ګرځېدل چا سره به چې کتاب گیر کو ا کتاب به به څه کوتي ابه ته تلف کو لکه زمونږ د کسٹم والا سني سیمول سیبانو کسٹم والا ګرځي چې کوم داسې هغه مضر مواد چې کوم د مسلمانانو د معاشره د لپاره د نقصان سبب هغه تلف کوي کنه دوی به دا کتابونه تلف کول دوی به دا دونه ترقی ولې وکړه دا ځان له موضوع د ځای په دې ترقی وکړي چې زمون سپین اندلس باندې خاطر سو کال زمون حکومت نو دوی زمونږ ټول شتمنۍ سکلله اول چې د ارسطو دا فلسفه د عربی ژبې ته نه راغلی د عربی ژبې نه خروسته دوی خپل ژبه ته دا منتقل کړه ډایرکټ د یونان نه دوی نه د منتقل کړي دا د مسلمانانو استادانو شکر وباسي او دوی مني چې کوم پکې لګونته کې معتدل خلک دي او چې کوم پکې دغه دی هغه خو بیا زمونږ سم موږ سره دښمنی کې هغه جدا موضوع ده. د مغرب په معاشره کې به کوم انسان د علم طلب کول غوښتل نو په هغه باندې به پادریانو مختلف الزامونه لګول هغه ځکه چې بایبل هغه انجیل نه دی کوم چې په حضرت عیسی علیه السلام باندې نازل شوی دی بلکې د بایبل نظریه د جدید ساینس مطلق خلاف د یو د لمای چې مکمل کتاب په ډاکټر مورس بوکای صاحب لیکلو چې هغه چې په بایبل کې څومره آیاتونه دي د فلکیاتو په اړه کې دا ټول څه دي خلاف د قران کریم وضاحت یې یو انګريز کوي چې بیا الله ایمان ورکړي او خو داسې شخصیت چې هغه د قابل وي د اعتراض کولو حق لري چې هغه سوي یو قابل انسان وي د یو موضوع سره تعلق او هغه اعتراض وکړي خو خامخا معمولی سي چې کله په مغربي ساينسدانانو د ساينسي مشاهداتو په وجه بایبل باندې اعتراض وکړل نو پادریانو سره به جواب نه و د بایبل د نظریه د چې ځمکه د کائنات مرکز دی او ټول اجرام فلکی د ځمکې نه غیر چاپیره یو مارټن لوتر پسل اعتراضات کړو نن مې اعتراضات وکړو په چرچ ول ځوړان کو اعتراض شامل دي پادری ته ویل ماده د جواب را او تاسو ته مابل د ریچارډ ډاکن مناظره بیان کړله چې ریچارډ ډاکن د پادری سره مناظره ورته ویل چې تاسو وایي چې عیسی علی السلام د خدای زوی دی نو چې د خدای زوی دی نو د خپل زوی سو قرباني وای زمنګ دغه د پاره قربان کو زمنګ د ګناہوں کفاره د پاره نو چې ریچارډ ډاکن په بل سوالو کو چې بیا الله رب العزت چې عقل هم لري چې تاسو دا نظریه د نو به د زوی د 500 په ځای به بلې و تجربه کړی وې کنه زوی سره لپاره 500 کو بس پادری څه شو لا جواب شو نو دې پادریانو دې فلسفو به بیا څه کول مولوی زبانو یا ساتي فلسفو به د مذهب د عیسایت خلاف کتاب ولیکونو به د اسلام ورکو دا غوې نه به تقریز راوځو شاباشه پر راوځو اباسل د چا خلاف د عیسایت خلاف وو به بیا په فلسفو په دې ترتیب سرکار کو او راتل چې اخره کې مکمل د مذهب نه انکار وکوس ټول یورپ سي شرط روان دي تحریت طرف روان دي مولوی زبانو دا مبادیات دي کله چې تاسو د الہاد دا مبادیات تاسو حاصل شي وایي چې تاسو به خپل تاسو د الہاد رد بالکل آسان دي څنګه چې دا نور موضوعات دي خو د دې مبادیات د دې پس منظر چې تاسو ته معلوم شي به د الہاد رد به تاسو ته آسان دا ته ومنګه د الہاد تعریفات ته چې رسیدو لږ وخت پکې لاشتره مولوی زبان اوس لا مبادیاتو کې رواني و د سیارو د گردش په اړه کې قبل مسیح نه دوه نظریې موجود دي یو نظریه د فیثاغورس چې فیثاغورس ته چې کومه او چې ځمکه او نور سیاري دا د مرګ نه غیر چا پیره ګرځي مولوی صاحبانو فیثاغورس چې دا په 495 قبل مسیح کې پیدا شوی دی او تاریخ وفات 570 مولوی صاحبانو دا غټه خبره بیا ساتي بدلیموس یو دا په 100 دا صدې کې پیدا شوی 170 کې دا وفات دی او بدلیموس دا نظریه ورکوله د بدلیموس نه مخکې دا نظریه موجوده خو موږ په بدلیموس راغسته رضا چې دا وایي چې مرکز چې د کائنات د ځمکه ده نو دا غي ځایانوم دا خو هغه چې به د کائنات مرکز هم ده د عیسی علی السلام دلته راغلی دی مخکې برته او ټول اجرام فلکی د ځمکې نه غیر چا پیره ګرځي او د بایبل نظریه هم د بطلیموس په شان و چې ځمکه د کائنات مرکز دی او چې کله جدید فلسفه او تحقیق وکړو اول کوپرنیکس تاریخ پیدایش ته 1473 دا د جدید فلکیات باندې غنل کېږي څوک دیو غني هو د جدید فلکیات باندې مسلمانان دي دوی نه دي مولوی صاحبانو دا سي دوی موږ سره زیاته کې دا تاریخ وفات 1543 الله دې موږ کې ساينسدانان پیدا کړي په موږ باندې اعتراضات کوي برباد چودري په ویل کومه مدرسې ختم کړي او موږ به ترقی کړي ولکه مدرسې له 100 روپۍ پړنه ورکې ستاسو د پاکستان ټول سرمایه پس په دې کالجونو ته خوري تا په یو ساينسدان پیدا نه کو دا سپیس ته چې بر فضا ته لیګل کیږي درې ملکونو سره دا سیستم دی یو امریکا سره دی یو روس سره دی یو چین سره دی انډیا پکې شامل شو چندریان لیګل خپل تریم لیګل
پاکستان موږ ورته وایو راشه چین ته موږ سوال کوو چې زما دا سودا سپوږمۍ ته اوس سونه شرم خبره ده الکه تاسو تکړه شي ساينسدانان پیدا کوي کنه د پاکستان یو یونیورسيټي د مسلمانانو یو یونیورسيټي په سلو خو یونیورسيټانو کې نشي راتللی راشه په علم کې من خود په دین کې من خود کفیل یو موږ نه مفتی له ضرورت چې بار دنیا نه راوړو نم قاضي له ضرورت شو نم مؤلفینو ته ضرورت شو موږ الحمدلله په دین کې فی سبیل الله موږ دین خایو موږ د حکومت یو روپۍ په موږ باندې استعمالېږي تاسو پیدا کې کنه ساينسدانان چې مقابله وکړي د خلکو سره کنه ا 15 کالو کې تاسو یو داسې دغه پیدا نه کو چې تاسو سو کې د دې هندوانو سره خو مقابله وکړ د کنه بولی زبان دا ضروری ده بولی زبان اوس وخت اوس ته چې سونه خود کفیل عمره به تاسو په دنیا کې به د عزت ژوند تیرول شي منګه څه شي اوس خبره نه بل غواړي بولی زبان موږ نه خیرت فارج وکړي دي او بیا ګیلیو تاریخ پیدایش 15 فروری 1564 د کوپرنیکس دوی د سګنی د هیتی جیده د سګنی مولوی صاحبانو دا بانی غنی چې دا 1473 کې پیدا شوی دی د 1543 کې ګلیل چې دی نو دا چې پیدا شوی دی دا په 15 فروری 1564 کې مولوی صاحبانو دا د ایټلیو دا مشهور هیدانو مولوی صاحبانو د یو دوربین ایجاد کړو کوم چې د فیثاغورس عبارت یو هغه د فیثاغورس او د کوپرنیک د نظریې تایید کولو چې ځمکه د کائنات مرکز نه دی بلکې ځمکه د نورو اجرام په لګي په شان لمر آفتاب نه غیر چاپیره ګرځي نو پادریانو په ګلیلیو باندې الزام ولګو ته بدعتي شولې څه شولې بدعتي شولې عامل زبانو ځکه د بایبل د نظریې خلاف نظریه پیش کوي نو هغه د عمر قید سزا ورکړه هغه سکو عمر قید کو دا په 1642 کې به دا وفات شو مولوی زبانو د دې جرم دا چې دا نه دی په تاسو ته وای مذهب همیشه سکړی فلسفه قتل کړي دی د ورته خو عیسایت کړي خو ساخته مذهب موږ نه دی کړي خو ساخته مذهب دی دایات ساته خو ساخته مذهب څنګه دی انسانان چې څه جوړ کی کم قانون جوړ کی هغه د ټولو معاشرو د پارسه نه وي قابل د قبول نه وي دوی خود ساخته اوس قوانين جوړ کړي دي الګ د الګ سره واده کوي هم جنس پرستی اوس دا فطری انسان دا خوخی هیڅ کله نه خوخی دا قوانين دوی جوړ کړي دي مولوی زبانو خو دا قوانين انسانانو جوړ کړی دي انسانانو جوړ کړی نور انسانانو ور سره نه مني دا چې دا نظریه پیش کړي و ځمکه د کائنات مرکز نه او د بابل نظریه دا چې ځمکه د کائنات مرکز دی پادریانو دا ډېر مشهور ساينسدان د مذهب په نوم قتل کړي دي دا ځکه چې عیسایت خود ساخته مذهب دی د مغرب پادریانو همیشه د علم دشمنی سره د اسلام دشمنی هم کړی ده لیکن د دې په مقابله کې پادریانو څنګه کړی ده د موږ باندې صلیبي جنگونه مسلط کړیو صلیبي جنگونه سلور 1500 کاله جنگیدل په صلیبي جنگونو کې موږ دا ټول والیدي اخره کې بل صوبه پکې راويسته د استشراق مستشرقین وضاحت روسته مکمل دا روان دي دوی مستشرقین راويستل د لپاره خپل انګريزان په دې ګټ اپ کې په دې خلیه کې خپل انګريزان تیار کړ خپل فقه مرتو د حدیث مرتو تفسیر چې زمنګ سونه شو به تاریخ ټول ورته خو او به ویل ورځي په مسلمانانو کې ورنن وځي او د اسلام تبلیغ کوي او بس دلې ټپلې پکې پیدا کړي دا نه چې سونه ډلې ټپلې پیدا کیږي کنه دا د استشراق کوي څه د چا لپاره کار کوي دا غوي د پاروسته ټول تاسو به په الف او با باندې پوه شئ مولوی صاحبانو نو دوی پادریانو د اسلام دشمنی کوله لیکن د دې په مقابله کې اسلام د اول ورځ نه د ټول انسانیت د تعلیم د علم او د ترقی لار خو د جدید ساينس بنیاد برابر کړي د اسلام او د عیسایت چې اول ځل مخامخواله راغله دا د جنگ په میدان کې دی دا د دې چې کله وکتل چې زمنګ یو آرمی چیف او زمنګ یو عام مسلمان برابر دي نو هغه کې انقلابات را پیدل شروع شو عبارت یو خپل سره موجود دي د عیسائی فوج ان سپاهیانو چې کله د اسلام فوجي مشران او ان سپاهیان لیدل چې مسلمانان څومره عاجزي کوونکي وو او د یو بل سره یو شان د مساوات او ژوند به کولو نو دوی به حیران شول ځکه د عیسایانو په معاشره کې داسې انصاف او عاجزي نه وه چې خلیفه د وخت او آرمی چیف د عام فوجیانو په شان ژوند کوي شبانو کله چې د موته په موقع باندې جنگ موته کې چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ خالد رضی الله تعالی عنہ خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ پسې ولید رضی الله تعالی عنہ چې عمر رضی الله تعالی عنہ سو وکړو ورته جواب ورکړو چې ته امارت چاته وسپاره ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ ته وسپاره او تر اعظم تاسو سره میکار ته ما ته راشه ما ته مشوره راکې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ سو فرمایل چې زه د امارت لپاره نه جنگیدل زه خو د اسلام لپاره جنگیږم زه اوس د عام صفای په څیر جنگیږم په دې نور فوجانو کې بداسي سو کوکی نه دا خپل ځان به سکو احتساب ته پیش کو عمر رضی الله تعالی عنہ چې خطبه ویلو یو کس را پاسې دو چې څنګه تا 2 صدرونه غسته او موږ له یو صدر را کړل نو خپل ځوی ته ویل کنه عبد الله رضی الله تعالی عنہ چې پاسه جواب وکړ ته یو زما مرسه یو زما یو لما خپل مور کو چې هغه لوړ دنګو یو صدر کار نه کېدو نو کله چې په مسلمانان با او کله چې وفد راغی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ
ولې لاندې سور آرام کول هغه به ایران شو چې حضرت تا کوم هغه دي هغه کې بس راتله انقلابات راتله چې لکه تا هغه زمنګ ژوند ته وګوره زمنګ مشران ته وګوره د دوی مشران ته وګوره نو دوی کې بم سره راتله انقلابات پر راتله مولوی زبانو او دا یې ته منګه چې د هر څه فتح کړی دي ټول په جنگ نه دي فتح کړی مولوی زبانو دا په اخلاق سره فتح شوی دي دا انډونیشیا خو بغیر د جنگ فتح شوی دي ټول د مسلمانانو غټ وطن انډونیشیا دی چیرې انډونیشیا دا ملیشیا دا بغیر د جنگ فتح شوی دا چې دا سپینه پوری دا ټول او د دوی په منځ کې د هیڅ تفاوت نه وي دوی داسې سوچ هم نشو کولی چې د مسلمانانو خلیفه خپل ځان د احتساب لپاره پیش کوي د مسلمانانو د دې صفاتو په وجه په هغوی کې هم انقلابي تصورات پیدا شو ځکه عیسایي پادریانو خپل عویم حتی تر دې پورې چې د ملک سربراه باچا به هم د پادریانو د حکم په انتظار کې وو چې هغوی به ورته څه حکم کولو هغه به یې منلو ځکه پادریانو خپل عوام علم ته نه پرېښودل پادریان به په ساحل سمندر کې ګرځېدل او د عوامو سامانونو تلاشي به یې اخېسته کوم کتاب ورسره پیدا شو نو هغه به سمندر ته گزار کو او دغه د مسلمانانو دا حالو چې علم ته په اسلام کې د ټولو نه بنیادی حیثیت او اهمیت حاصل دي مسلمانان علم خپل میراث غني د دیوژن په عیسایانو کې د علم شوق پیدا شو مارټن لوتر په دې کې پهله تحریک شروع کو دا په 1483 کې پیدا شوی دی مولوی صاحبانو او دا په 1546 کې د تحریک شروع کړو اسلامي مذهب په نوم باندې د دې مقصد دا چې د بایبل تعلیم هر سړی حاصلول شي یوازې د پادریزي مواري نه ده د په مذهب داخله د مذهب نه شو را جدا شو د مسلمانانو د اندلس موجود سپین باندې خبره غواړي اندلس کوم چې موجوده سپین دی مولوی صاحبانو په دې خبره غواړي چې د مغرب علمي خلکو د عربو علمیت او قابلیت داسې موجود دی چې دوی به اکثر د عربو د مصنفینو حواله پیش کوي پوهیږي کنه پوهیږي مولوی صاحبانو د 15مې صدۍ په اخر کې شالویس حکم ورکړو چې ګوروي د دې خبرې په خیال ساتي د ارسطو د فلسفې سره به چا ابن رشد فلسفه هم په درس کې مطالعه کوي دا اوس او دا شانته کې درې کسان دي چې دا د معلم اول او معلم ثانی او ثالث لقب لري کنه لري ارسطو د معلم اول لري او فارابي دویم دی او ابن سینا دریم نمبر دی دوه مسلمانان دي دا په ورلد دنیا کې ورلد کې ها ورلد په ټوله دنیا باندې دا دوه پکې مسلمانان دي الحمدلله ابن سینا دا ارسطو د کتابونو داسې شرح ولیکل چې تر اوسه د سند په تور پیش کول بالکل اوس تاسو هم دا غوي په یونیورسيټونو کې په نصاب کې شامل دي مولوی صاحبانو د ابن سینا کتاب القانون فی د یورپ په تعلیمي اداروں کې شامل نصاب کتاب ہو مگر علم کی موتی کتابیں اپنے ابا کی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دا ویل جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ مسلمانانو پاک او د صاحب ژوند هم په عیسایانو سره ټوکل څنګه پادریانو به هغوی ته ویل چې څوک څومره ګندوي هغه عمره به خدای جل جلاله ته قریب څومره چې ناوله عمره به خدای ته پنځ دي نو دا هغه خپل ځان صفای بنه کوله ولې سبانو نه به د لمبلو نه به میرا کوله داسې په دې کې عبارت زر او شمس او بتري وی به خاتلو مولوی سبانو ټول یورپ په ګندګي کې ډوبو مسلمانان په خپل ملکونو کې هغه وخت کې جدید سيزونه استعمالول په اندلس کې عیسائی یو ملک هغه په کې صفایش نو مسلمانانو نه متاثر شو صفایش شروع کړل بس بیا هغه باندې نور پادریانو فتوا لګول ته بدعتي شول کفر فتوا په لګول ته کافر شو نو په کوم دور کې چې یورپ درنا را محروم هغه دا وی لارې کوسي په تیارو کې ډوبې په هغه وخت د مسلمانانو دوی بتاوسته د اسلام دا د اسلام هغه مقدمه کې دا خبره په دې بیانېږي چې تاسو سره خبره کنه سناسه د دې موضوع نه خبرې که تاسو تاغوي د انګريزانو صفت بیان کې دا کم خلک چې تاسو د الحاد نشکار شوی دا غوي به تاسو د یورپ صفاتونه کوي د سي دی او د سي دی او د تبورته وړ راځي مات دا غوي ژوند ته ګورو زمنګ دا غي ماضي ته ګورو زمنګ ماضي ته ګورو موږ چې اوس پاتې روس پاتې خو موږ اوس په دین عمل نه کوو کنه وانتم الاعلون سوي ان کنتم مؤمنین د ټولو د پاسه به کله چې د اسلام احکامات په دنیا باندې لاګو شول په د اسلام مسلمانانو په معاشره باندې ته به وګورئ چې موږ ترقی کوو کنه خدای پاک دې ورځوانانو لا توفیق ورکړي ته ګوره لسته کاله دې خدای پاک دوی د نور شرونو نه وساتي څنګه ترقی کوي دا ان شاء الله خبرې د خیر روان دي مخکې خبره ده عبارت دا ورکه چې یورپ د رڼا نه محروم او د هغوی لارې او کوڅې په تیارو کې ډوبې وي په هغه وخت کې د مسلمانانو په بازارونو او کوڅو کې رڼاګانې ټوله شپه بلیدلې د اندلس تاریخ په دې باندې ګواه دی چې نن ساينس څومره ترقي کړې ده د بنیادي په اثر کې د هسپانیا د مسلمانانو هغه دور دی ځکه چې عیسایانو ته د علم ممنوع دا عیسائی مورخ فیلپ دا د مسلمان یو تاریخ کې دا ما سره شته ها هیستوري اف د عربس تاریخ عرب په نوم باندې دا د دغه کې ملاوي کې ځانته والے هوګران هم دی والله علم دی خیبر بو کې جنسه والا سره خیبر بازار کې دا ملاوي کې ډېر کتاب دی د دومره
ټول د مسلمانانو په دا کې لیکل کړي دي قابل ذکر واقعات په کې ذکر کړي دي دا ګور انګريز دی ها نور په زرهاو خلکو لیکل کړي دي په دی او هستی ابدا عربست دا په دې کتاب کې فرمایي د مسلمانانو په دور کې بس پین دومره د علم وسات او پراخي و چې اکثر مسلمانان تعلیم یافته وو حال دا چې په کورونو کې زنانه هم خپل ذاتی مکتبې لري تر دې لیکلي دي چې دا کاغذ صحیح استعمال مسلمانانو کړی دا او د دې چاپ کولو کارخانه جوړې کړي مولوی صاحبانو او په دې وخت ټول معرف په تیارو کې سو مغرب په تیارو کې پروتو په یو ځای کې لیکلي د مسلمانانو حکومت وي دا سکی چې دی مهر اوس د بنو امیه سکی دریاب شوی دی اول صدې نه دا اول هغه وخت کې د سره د سکو د لپاره مهر نه دی انګريزانو په منګله سکی را لګلې بنو امیه والا ته چې تاسو منګله په مهر وخی نن تا مال پاسپورتونو سکی څوک جوړي هغه را لګي کنه او منګ بدوي لکول دا چې د ریخم لباس و زمنګ اغوستل کېدلو جوړېدلو زمنګ د مسلمانانو په ملکونو کې چې په نور ماش هغه یورپ په دا خوخو دا چوغه چې دا د هغه وخت د مسلمانانو به دا استعمالوله نن چې دوی دا په یونیورسيټونو کې استعمالوي مولوی صاحبانو دا د دې هغه ټول هغه تعریف دی دا د وضاحت مې د لوکو مولوی صاحبانو دا دویمه سفر واړه او اقوام متحده چې کوم منشور د ازادۍ او د انسانیت جاری کړی دی بس دا عبارت په چې بس نو ټیم ختم دا پاسر کې د نبی عليه السلام د منشور انسانیت او معمولی تکړه او نمونه ده دنیا ته تهذیب او آداب موږ مسلمانانو خودل ځکه دا مغربي قوم ټول عمر په ګنده ګرځیدل بے تعلیم او ناخواندو پولیس زبانو دای شعار او جهالت او ګندګۍ کې په پراتو دوی د دنیا د ترقۍ نه لري پولیس زبانو دوی د رهبانيت والو رهبانيت اصل ګڼل دوی څه خبرو چې د محفل آداب سری نشست او برخاست څنګه کیږي د جسم د صفای طریقه څنګه ده او خوشبو افادیت کوي شرم حیا ستوي دوی شرم حیا اوسم نشته مولوی زبانو دوی وی شرم او حیا یو عیب دی او موږ سوایو اضافاتک الحیا فعل ما شئت چې کله درنه حیا لاړه بیا چې څه کوه ځکه خو دوی نه مور پیژنې او نه خور پیژنې او صرف ګرل فرند او بای فرند پیژنې راشه ژوند تیرې د مسلمانانو د معاشرې نه ځان خبر کا د مسلمانانو معاشره کې خوش نصیبی دي زمونږ چې موږ په مشرقي ژوند کې پیدا کړی والله موږ له د پلار او د مور مینه حاصله ده چې پلار مور بوډاګان چې سکی داخله او هوم کې داخله کې نه داخله ولې زبانو دا د الله په ځان باندې لوی انسان وګڼو یقینا درته ما او د دې څخه قاضي دي د وړو کې او غټ بسنګ احترام کوي د خوراک او اسکاک آداب سدي باوقار شخصیت بسنګ جوړيږي د نبی عليه السلام او د اخلاق او کردار چې ټوله دنیا خبر کړه چې د نزاو د زناورو سره به هم د انصاف معاملې کوي تر دې چې سوړه کې به هم نو تش او داس ماده نه کوي ملي ګوره د حشرات الارض په باره کې موږ د تعلیمات خو درې دي د نور کتابونه به تاسو مطالعه کوئ را روان وخت ان شاء الله تاسو به خپل پته ولګي دې موږ له ثابت کی دا وړي خبرې کنه غټي خبرې د خپل پیغمبرانو ثابت کیا چې په پروف سره په صحیح سند سره موجود وي چې په سوړه کې به هم تشاو د اسمات نه کوي ځکه چې میګان او نور حشرات ته نقصان او نه رسیږي جامو دا غستلو څه طریقه ده جامو دا غستلو څه طریقه ده دا هم خودل چې دا په وخت کې سند چې سماره موزي لړم پکې نه وي تر دې پورې زدا عبارت دي پورې به تاسو ګورئ تر دې پورې دا مکمل موږ راورسېدلو سبب ان شاء الله وایو چې د مسلمانانو تاریخي کارنامې اوس موږ نټیم لاړو ختم شو صحیح ده کنه ان شاء الله